بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. نن به موږ هغه اوه خبرې بیانوو چې له هغو سره اوه نورې خبرې ضروري دي. کوم دی له هغو اوو خبرو علاوه هغه اوه هم بیکاري. د دې دپاره موږ راځو اول چې کومه خبره ده هغه پر ویاره باندې عمل، لیکن له هغه څخه ځان نه بچاوئ. مطلب دا چې ستا خو د الله تعالی څخه ویره سي، د الله له عذاب د ویره سي، له جهنم د ویره سي، خو د الله تعالی عذاب او د الله تعالی جهنم او د الله تعالی چې کوم نور وعیدونه دي له هغو څخه د ویره سي، خو چې الله تعالی له کومو احکامو حکم درته کړی دی هغه کوي نه، او چې د کومو اعمالو یا د نه کولو حکم درته کړی دی یعنی منهیات یې له کومو شیانو یې منع کړی له هغو ځان بندوي نه، بیا دغه ویره تا له په فایده کې نه درځي. دغه کومه ویره چې ستا له الله سي نو دغه ویره ستا په حقیقت کې سي نه. که ستا له الله ویره سپی چې الله تعالی له کوم شیانو منع کړی وي نو تا به هغه نه کول. لکه مثال درواغ مه وایه، درواغ به د نه ویل، واده خلاف یې مه کوه، واده به د په نس نه خوړله، په اماناتو کې به د خیانت نه کړه، زنا له به نږدې نه ورتلې، او له حرامو به د ځان کتلو. نو دغه ټول کارونه به د بیا د الله له ویرې کول. یعنی ویره خو د په زباني هم دغه وایي چې زما له الله ویره سي، لیکن په عمل یې دا او په کردار دا ور ثابتوي نه چې زما ویره سي. په کردار او په عمل ثابتېدل دا دي چې زما له الله ویره سي، الله چې له کومه شیانو منع کړی یم له هغو به زه ځان ګورم، او چې د کومو شیانو یو حکم راته کړی دی هغه به کوم. نو دا په حقیقت کې دا له الله ویره ده. د دویمه خبره موږ څه دا ده چې له الله تعالی امید ساتي، او په کار هم دی چې موږ امید ځینې وساتو، په ځکه له الله تعالی به ناامیدي نه ده په کار، او ناامیدي کفر ده. نو لیکن له الله تعالی امید ساتي، د جنت امید ساتي، د رزق امید ساتي، د حلالو امید ساتي، کاروبار امید ساتي، د فرست پوزیشن د پاسېدلو امید ساتي، له بل شرعي حاجت پوره کېدلو امید ساتي، لیکن طلب نه کوي. طلب نه کوي نو دغه امید بیا تا ته څه فایده نه درکوي. ستا د ثواب امید دی خو ته نیکۍ نه کوي. ستا د حلال رزق امید دی لاله، خو لیکن ته حلال رزق په تلاش کې وځې نه. ستا د پاسېدلو امید دی خو لیکن ته محنت نه کوي. ستا د بل داسې د دنیا یا د آخرت ته د جنت امید ساتي چې الله به جنت راکړي او بیا به جنت فردوس راکړي، خو لیکن ته د جنت لپاره چې کوم اعمال دي، د جنت چې کومه لیار ده هغه فالو کوي نه، پر هغه ځي نه، نو هغه چې کومه لیار ده الله بار بار راته فرمایي اهدنا الصراط المستقیم. لکه موږ ته ورته یا الله څخه لیاره وښیه. صراط مستقیم د الله لیار ده، خو ته پر ځي نه، په کردار او په عمل دا ور ثابتوي نه. یعنی ته هغه اعمال نه کوي چې کوم د جنت د تلو ذریعه ګرځي. یعنی امید خو له خدای دا ساتي چې جنت فردوس به مو په برخه وي، حلال رزق به راسره وي، جنت فردوس به مو په برخه وي، الله به حلال رزق راکوي، او ښه عزتمن به یم، او د لوی علم خاوند به یم، او د ډېر دولت مالک به یم، او لوی جایداد به مو وي. خو د دې دپاره ته عمل، کوشش، طلب دا کوي نه. خو چې کله ته طلب نه کوي، بغیر له طلب امید ساتي، نو دغه امید بیا تا ته فایده نه درکوي. دریم دا چې نیت خو وکړي چې زه به دغه کوم، هغه به کوم او هغه به کوم، خو لیکن ته په ښه اراده چې کوم ته موږ قصد وایو ته قصد نه کوي، او چې ته دا قصد یا په ښه اراده یا هغه کار په عملي وجود کې راوستل یا د هغې دپاره کم کوشش کول ته هغه نه کوي، نو دغه نیت بیا تا ته فایده نه درکوي. یعنی نیت بغیر له پخې ارادې له قصد بغیر د نیت هم پکوړه وتلی نه دی او د کار نه دی. څلورمه خبر دا ده چې ته له الله تعالی دعاګانې غواړي، او ښه کار هم دی، او دعا غوښتل هم پکار دي، او دعا د عبادت مغز هم ده، خو ته دعا کوي خو د دعا دپاره چې کوم عملي کوشش دی هغه نه کوي، نو دغه دعا هم تا ته فایده نه درکوي. مثال ته له الله جنت غواړي خو کار د جنت ول نه کوي، نو کار د جهنم ول کوي، دا دعا تا جنت له نصیب وتی، جهنم له بځي. ته کار د دروغجن کوي، درواغ وایي، او دعاګانې غواړي چې خلک ما ته رښتینې ووایي، په دو دعاګانو ته د رښتیاو خواته نسې تللی،
تا ته خلک دروغجن وي. ته کوي بې قدره کارونه او ځان له غواړي په دعاګانو کې عزت، نو ته عزتمن کېدای نسي. ته له الله حلال رزق له اولاد غواړي، خو د هغې دپاره له دعا بغیر ته کوشش نه کوي. لکه مثال واده د نسته ته دعا غواړي چې الله اولاد راکړي، او په دغه الله تعالی تا ته اولاد نه درکوي، نو دا دعا تا ته پیدا نه درکوي. نو دعا بغیر له کوشش ځاخه، بغیر له عمل ځاخه، بغیر د هغې دپاره قدم اخیستلو دپاره، نو دغه دعا تا ته پیدا نه درکوي. زما له موږ سره دغه ده چې استغفار او توبه خو ته کوي، ته استغفار هم کوي، توبه هم کوي، او دغه استغفار او توبې سره ته پر هغه ګناه باندې، پر هغه غلطي باندې ته پښیمانه نه، ته نادم نه، پښیمانه نه، نو دغه توبه او استغفار تا ته فایده نه درکوي. یعنې تا یو غلطي کړې ده، یو خطا ده کړې ده، یو ګناه ده کړی دی، د الله نافرماینه ده کړې ده، نو اوس د دې توبې او استغفار فایده هلته ده چې کله ته په پښیمانه هم یې، په خفه هم یې چې غلط کار مو وکړ، او که ته غوږونه الټا پلټا څه کوي، یا د په لاس کې 1000 یا 1500 تسبیح دي، او ته د لوړه ورځ استغفر الله استغفر الله استغفر الله ورسره غیبت هم کوي، بیا وایې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بیا دروغ هم وایي، بیا استغفر الله استغفر الله حرام هم خوري، بیا استغفر الله استغفر الله واده خلافي هم کوي، او نور داسې مسلمان ته تکلیف هم رسوي. نو دغه توبه چې کومه ده، په دغه توبه کې ستا پښیمانتیا نشته. ته په دغه توبه کې یعنې پر دا ګناه ته پښیمانه نه، او چې ته پر ګناه پښیمانه نه یې، او چې کله ته توبه او استغفار کوي او پر کار پښیمانه نه یې، بیا دغه استغفار او توبه او غوږونه نیول تا ته فایده نه درکوي. شپږمه خبر له موږ څخه دغه ده چې په ظاهر باندې لګیا یې، له باطنه ناخبره یې، او اندر ځان د ظاهر مطابق نه راولي. مطلب ته بهر ځان د مسلمان شکل، سټایل، کلر ته ګډه د اسلام مطابق کوشش کوي او ځان په اسلامي رنګ کې ورنګوي، خو چې کوم اندر ستا رویه ده، ستا سوچ دی، ستا کم نیت دی، چې ستا که اندر کم ګډ سیسټم دی، هغه د باهر هغه مطابق سوی نه وي، نو دغه باهر ظاهر دا بهر حلیه، نو دا هم تا ته فایده نه درکوي چې ته ستا اندر او بهر یو رنګ نه. لکه مثال د منافق موږ دا ویلي وو چې د ځننه یو قسم وي، بهر بل قسم وي، شکل یې د مسلمان وي، کار د کافر وکړي، په رنګ مسلمان وي او ځننه لیوي، په رنګ مسلمان وي ځننه کاږه بل وي، په خوله هو لري، په خوله یې تا ته خیرخواهي وي، او په شعلومیا په تا پسې قسمه خبرې کوي، شعلومیا تاله کوهی کاږي، شعلومیا تاله نور تکلیفونه جوړي. نو چې کله ستا ظاهر او باطن ښکاره او ځننه ته یو رنګ نه، نو ته مؤمن هم نه. نو د دې دپاره چې ته په ظاهر لګیا یې او باطن ځا بې خبره یې، لیا خبر نه یې، لیا یې نه جوړی، لیا په خبر نه یې، لیا کستان نه جوړی، لیا کستان ځان نه په خبره، نو دغه ظاهر حلیه تا ته فایده نه درکوي. اومه خبر له موږ سره ده چې ته عمل په محنت کوي، شپه ورځ لګیا یې، خوله تویوي، محنت کوي، ځان ستړی وي، د جنت دپاره هم، د حلال رزق دپاره هم، او د نور ضروریاتو دپاره هم ځان ستړی وي، خو لیکن دا کم کارونه سته د جنت دپاره، لیا په دنیا کې چې کوم په ظاهره موږ ته دنیا شان لیدل کېږي، په هغو کې نیکۍ پټې دي، هغه ته که کوي یا، خو په هغو کې اخلاص نه وي. لکه موږ وایو چې د ټولو اعمالو دارومدار په نیت باندې دی، ستا هغه د نیت ورته ټیک نه وي، بیا که لمونځ ولې نه وي، که روزه ولې نه وي، که حج ولې نه وي، چې کم نیک کار هم وي، لیا کم هم د دنیا ضرورت وي، خو ستا اخلاص ټیک نه وي، ستا نیت ټیک نه وي، نو دغه عمل که په ظاهر باندې د نیکۍ وي هم، خو تا ته به فایده نه درکوي. یعنې تا ته د دغه عمل له ستړي کېدلو څخه بعد هېڅ فایده هم نشته، صرف ستړی، خوله به د صرف په روزه کې بند وي، وږی او تږی به، نو چې کوم ثواب یا جنت یا الله په مینداږي، هغه به تا ته میلاو نشي.